السلام علیکم ګرانو کتونکو خیبر فورم سره صاحبزاده امیر خلیل یو ځل بیا حاضر دی او ما سره زما وینګ مین what's your name? Oh, how are you? Wingman normally for the first time. Oh yeah, thank you. Pleasure is mine. Happy birthday. دومره انګریزي راځي ختمه شوله. ګرانو کتونکو دا غب شپ او دا ټوکې ټکالې به چې کوم دی زمونږ چلیږي زما او د عثمان طرف نه خو اټس ا سیریس شو مونږ به تاسو ته پکې نن ډېر ښکلې انفارمیشن مخانده کنه ماله بیا خندا راځي مونږ له چې کوم دی دا موډ جوړول ډېر ګران کار دی هغه تا ته هغه د فلم ډایلاګ یاد دی وی ویل یوز اټ فار پیسفل پرپسز هغه باندې کې نیوکلیر انریچ پروګرام هغه ولا Oh yes. وماغه کیسه ده مالم پکې لګا خندا راغله انیویز ګرانو کتونکو عثمان ته سویل غواړي چې زه کنټینیو کوم ستا خندا خو نو درېږي ځکه پوره سټیج خوځي لګیا دی چې ته خوځې لګیا انیویز ګرانو کتونکو مونږ چې کوم دی نن راغلی خپل دوه ډېر درانه مېلمنو سره او نن چې کوم زموږ ټاپک دی هم ډېر زیات چې کوم دی اپ ټو ډیټ او د نن سبا دور سره چې کوم دی ډېر زیات لینک دی او د دې چې کوم فیوچر پراسپیکټس دی پای هم خبره کوو پریزنټلی د دې امپیکټ څه دی او د دې ضرورت ولې دی په دې به خبره کوو یو نو څه ټاپک دی زموږ نن No, please enlighten me. Oh, really? ته اوس راغلی که نه ګوډ زموږ نن ټاپک چې کوم دی دا دی ډیجیټل انکلوژن ورک پلیس هم کېدی شي پرسنل لایف هم کېدی شي او ورسره د دې چې څومره مونږ به د دې برډز آی ویو ګورو چې چرته د دې امپلیکیشنز دي پای به مونږ نن خبرې اترې کوو جی ناظرین موږ ډیجیټل انکلوژن باندې خبره کوو موږ سره ملمانه هم دي خو اټول نه پهله بچی دی تاسو په بیهاف باندې او زما په بیهاف باندې زما امیر خلیل صاحب ته ریکوست کوم چې دا موږ ته ترانسلیټ کړي دا دې مطلب څه ډیجیټل باندې خو پوهیږي نه Oh my God. جی please. Digital means the technology یا the latest technology کم را روانه ده چې هغه د هارډویر صورت کې ده او که د اے آی په صورت کې ده او که د کمپیوټرو په صورت کې ده او که د ټابلټس په صورت کې وټ ایور آسان الفاظ کې په یو ډېر ډیټیل ته نه ځم باینري لینګویج ته نه ځم نو د هغې چې کوم امپیکټ دی زموږ په پرسنل لایف پروفیشنل لایف په دې باندې څه دی ها پوه شوې نه خو ویل کنټینیو ګرانو کتونکو تاسو کتې شئ د غټو مازغو څه مطلب یو کین سی دا تاسو سره بالکل لایف ترانسمیشن را روان دی د غټو مازغو یو ډېر غټ اگزامپل ډیجیټل انکلوژن ایٹ ورک پلیس اور ان یور جرنل لایف په دې باندې زموږ نن خبرې اترې موږ سره ګس لاس ته څوک ناستي نو ته به انټروډیوس کړې رایټ والا به جی ملک حسنان صاحب زموږ چې ډېر سینیئر ریپورټر دی کیټو هغه بیورو چیف هم دی او موږ سره چې دی کیټو او خیبر نیوز سکرینز باندې تاسو ډېر مودې نه ګوري السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام عثمان تھینک یو سو مچ صاحبزاده تاسو ډېر مننه ښه زه خو په دې خبره لږ حیران شوم سټارټ کې چې دا سیریس شو دی یا نه نوم سیریس خو خبرې ماشاءالله سه ښکارېدو چې یار ګپ شپ زما د دې لپاره دومره نه دی خو زموږ ګیسټ لپاره ډېر تاسو لپاره سیریس نه دی او ګیسټ لپاره سیریس دی تاسو ته خو پته موږ دا شو ولې کوو او ټولو ته پته چې ولې کوو او ګیسټ لپاره this is very serious because دا چې کوم ایکسپرټیز او دا چې کوم پریکټیکل لایف کې ایکسپیرینسز دي یاد دلته شیر کوي نو دیټس دیئر چوایس چې هغې څومره سیریس تلل غواړي زما د دغه مسله ده چې موږ خو د هغه له یو ځای نه ځو جنازو له هم یو ځای نو انیویز thank you so much for coming موږ سره نن زموږ په دې ټاپک باندې ایکسپرټ چې موږ سپیشلی نن انوایټ کړی دی ځان له په خیبر فورم کې د هغې نوم دی کرشما Zakaula and she is a renowned consultant for World Bank and rest come projects باندې کار کوي دا باغی په خپل وی because she has a huge profile. Thank you so much for coming Karishma. Assalamu alaikum. Thank you so much. It isn't very huge singata so huge I'm a digital inclusion consultant with World Bank then alawa program manager with Code for Pakistan or previously I worked with the KPIT board as a startup growth advisor and also founded a company called Unidesk. No, versare we have been in the youth development training or then alawa career counseling managers at munkar kade then no some of the like their karuna chidi the program ke padi wande khabara ko training and development wande startups wande or digital inclusion wande تا دا پته ولګېده زه په خپله څه کوم this is somewhere close to this stuff دا زم داسې کارونه کوم خو زه د ډیسک هغه سایډ ته یم as a private guy and these people are on the other side of the desk ملک صاحب زموږ لیټرلی د شو کې چې کوم ګیسټ راغلی دی که نه نو عامر صاحب همیشه زم دغه کار کوم لیټرلی کو نن چې دی کرشما نور راغلی صرف تاسو یې که نه دی وایي زم ریپورټر یم
نو Like, یو ماشا ستانه مې زیات ټایم وشو as a reporter as a یاره دا خبره زما entertainer خیال 2013 14 نه 14 نه تاسو Seven. نه 14 کې خو کله زور اتلم نو ما دی په سکرین باندې دی ما انسپایریشن وا او زه په لوی شم نو anyways زمونږ نن ډیجیټل انکلوژن باندې خبره ده نو فرست به مونږ راشو تاسو نو به سٹارټ اخلو کرشما how you see the digital inclusion in the personal life or in a professional way تاسو دې ته کم نظر نه ګوري then we will start with our یاره صاحب conversation زنده زما یو زبر ویم چې ټول نمخ کې عثمان اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہو جی. ټول نمخ کې د کرشما کنسلټنټ تاسو په دې فیلډ حواله کنا ټول نمخ کې هغه پښتانه چې کم په دې باندې بالکل نه پويږي هغه تاسو پوي کې شهر ډیجیټل انکلوژن څه شی دی یس ډېر ښه کوېشن دی ټول نه پهله به ډیجیټل نه پهله زه انکلوژن باره کې هغه وایم که نه چې انکلوژن اصل کې وایي څه ته اور مونږ دې ته څنګه ګورو که دا ډېر یو واست ورډ دی او یو ډېر واست فیلډ هم دی او دې کې ډېر زیات شیزونه راځي خو که زه دا وړوکې الفاظ کې راغونډول غواړم نو دې ته مونږ وایو شراکت انکلوژن از شراکت څنګه شراکت لکه مونږ غواړو چې د دنیا هر یو انډیویجول چې دی هغه ته دا فل رائټ دی چې هغه فلی پارټیسپیټ کی په هر ایکټیویټي کې که هغه د سوسایټي ایکټیویټي ده که هغه د کمیونټي په لیول دی که هغه د ارګنایزیشن په لیول دی که هغه د سرکار په لیول دی د هغه دا پوره حق دی وداؤٹ اینی ډسکریمنیشن چې هغه د پارټي کې پارټیسپیټ کی هغه کې دا ضروری نه ده چې اور انکلوزیویټي کې مونږ د شینونو ته او بیا ایز ا کنسلټنټ چې زه کم شیزونو ته واوچ کوم او کم شیزونه امپاور کوم هغه ګروپس چې کم اوورلوکډ شي او کم ته د پارټیسپیشن موقع نه ملاويږي چې کم کې مونږ سره فیمیلز راځي ډېر داسې ولنریبل ګروپس دي ډسیبل ایون کډز څنګه اوس دا شو نه پهله خبره کېده چې ماشومانو ته خلک دا موقع نه ورکوي ډیسیژن میکینګ کې وي ته ماشوم یې تا ته دا حق نشته دی نو ایون دے آر پارٹ آف د دے شوډ بی یو نو بیکم د پارٹ آف د ډیسیژن اګری نو دا څومره چې مونږ سره د پارټیسپیشن کم یو پروسس دی هغه ته مونږ انکلوزیویټي وایو هغه انکلوزیویټي بیا مونږ sorry to cut you it is related to decision making only or participation in every aspect participation in every aspect کله چې اوس مونږ د ډیجیټل انکلوژن خبره کوو څنګه تاسو ایکسپلین کو ډیجیټل الریډي په ډیجیټل انکلوژن کې مونږ سره راځي کنیکټیویټي چې تاسو سونه انفارمیشن سره او څومره ټیکنالوژي سره کنیکټ یې مونږ چې کوم دا ډیجیټل ډیوایډ جوړ شوی دی فار ایگزامپل اف یو ریممبر هاو وی میٹ so I was traveling for a project and we met at an airport کې ملو شو ټیک شو and بیا هغه ما پهله نه پیژندو چې because I saw him a lot on social media and TV channels I will like hold you here زه 50 کې travel کوم ته ویلو دا پاره جی نو مونږ چې ده نو هغه دا یو کنیکټیویټي ما سره اکسس وو انفارمیشن No, I was able to, recognize you چې تاسو سو کې چرته کار کې and then we were able to connect on LinkedIn or LinkedIn نه بیا نن زدل ترالم that's how we get connected نو کدا ایکسس ما سره نه او کدا کنیکټیویټي ما سره نه وا نو زه به کلم د پلیټفارم پورې نوم را رسېدلې دا ډېر شوزونه دي چې زمونږ عوام ته زمونږ وومن ته زمونږ چې کم انډیویجولز دي اراوند سونم کمیونټیز کې دي هغه ته دا موقع نه ملاويږي چې هغه پارټیسپیټ کی ایون هغه د خپل د کور په فیصلو کې هغه ته حق نه چې هغه پارټیسپیشن وکړي نو دا سه خلکو ته چې مونږ کم سپورټ ورکو تھرو ډیفرنٹ پروجیکټس چې کم کې پی ګورنمنت کوي یا پاکستان ګورنمنت چې کم ډیفرنٹ پروجیکټس راوستي دي بیا سپیسیفکلی زما پورټفولیو چې کم د ډیجیټل دا هغه کې مونږ خلکو ته دا اکسس ورکو چې هغه دی رائټ ټو انفارمیشن هغه ته دا رائټ ته چې هغه دی هر یو انفارمیشن اکسس کی پارټیسپیټ کوي کنه خدا دا غي حق ته چي ته معلومات وي فار ایگزامپل که یو فیمیل کور کې ناسته داغه ته دا افکار د چای ته پتی چې داغه په جائیداد کې څومره حصہ دی داغه په کور کې سره حق دی داغه ایز ا وومن سره رائټس دي داغه ایجوکیشنل سره رائټس دي د نه علاوه د ماشومان تخبل مونږ زه چې خپل خبره کوم د مونږ له بچ ټیچر کم مارکس راک په یونیورسيټي کې مونږ به زړه نه کېدو چې واپس ریچیکینګ لاړ شو مونږ ول دا 2 نمبر دا ومرانه کټ کی خو نن سبا ماشومان دون امپاورډ دي چې هغه هاف اف مارکس لمراز یوټي نه زبري چیکینګ کو ما خدا سه نو د ته مونږ انکلوزیویټي وایو د ته مونږ کنیکټیویټي وایو او تاسو خبره ایمن مور امپاکټفل دا سپیسیفیکلی خبره چې ډیجیټل
انکلوژن یا انکلوژن د لاسه تاسو د پلیټ فارم تر راغلی چې پټیو ما د خلک ګوري ډیفینیټلی تاسو دا خبره یو ډیجیټل پلیټ فارم تھرو زیات خلکو ته رسي زموږ سوشل میډیا باندې زیات خلک دا ګوري نو اټس لایک ا انټایر لوپ Yup, it's a network loop. الته کې د راشي یو خبره سره بل اډ کما یونایټډ نیشنز لګ مو د پهلا دا پروکلیم کړیو چې انټرنیټ اکسس از ا بیسیک هیومن رائټ Yeah. هغه کنسیډر کړو خدا به کې خیر بیا بل خبره ده چې 2 ورځې د بل لیټ شنو خو ګوره د غربت خو دې سره بیا له حساب دی کنه چې ته بل نشو پاکستان د پاره کول نه پاکستان علاوه ملکونو د پاره لکه یونایټډ نیشن چې پاکستان نه علاوه نور چا ده پر یس UN when UN talks to it's like a global دا د ټول ورلد خبرې بیا سپیسیفیکلی پر دنیا کې ډیفرنٹ ملکونو کې خپل پروجیکټس کوي نو آی کې بیا پاکستان هم راشي نور ملکونه هم راشي خو که UN is talking to it means it's a global thing نو دا پوسیبل کېدی شي چې پاکستان کې دا شی مطلب almost possible لکه زه به ته وایم چې ډیجیټلی زما خیال do you have some figures چې پاکستان کې څومره ډیجیټلی خلک اوس enlightened دي او ورته دا چې So کوم if we talk about like internet penetration, no, 47 to 48% GPT دا وي چې 47% زمونږ چې کوم internet penetration دی په پاکستان کې دی خو کله چې ما د KP یو global report راغکولو نو موږ سره ک comparison کو not even to the global countries or the other countries of the world صرف په خپل صوبې حواله سره موږ کو 2.8% internet access to KP as compared to 11.7% in just Sindh 2.8 yes just 2.8 زما د کوېسچن مقصد دا و well نو یس دا مونږ ته لګ دین اندازه کیږي نه چې مونږ کوم سرکل سی کینو پاسو کوم دغه سره مونږ واسطه نو مونږ assumption دا وی چې یار ټیک شو 100% بنی خو یار 90% وایي وایي کنه. کنه 3G میجی په ټولو سره دی 3G Oh, exactly exactly. مونږ چې کله خپل فار ایگزامپل دا سه ټریننګز کو ځکه ډیجیټل انکلوژن کې مونږ سره صرف کنیکټیویټي نه راځي دی کې کیپاسټي بلډینګ راځي دی کې ډیجیټل لټریسي ټریننګز راځي سکل ډیولپمنٹ راځي نو کله چې به مونږ تھرو پروجیکټس دا سه ریموټ نو کسه انفارمیشن ایکسس به وته مونږ ویل چې او کای به ویل نه جی مونږ خو د واتس اپ پیکیج کړی دی ځان ته صرف یا مونږ ځان ته د فیسبوک پیکیج کړی دی نو یوز اف واتس اپ اینڈ فیسبوک از also not very considered as internet penetration like Okay. this is social media usage but then making use of the information on the internet is considered to be different what are the bullet points چې تاسو کنسیډر کوي yes دی ته چې کوم دی access of digital access دی تشته لکه email access یا دا وی something to the websites or LinkedIn included in that or something agree, like that agree. So مونږ چې کله د ریموټ ایریاز خبره کوو سپیسیفیکلی خیبر ایجنسی شو یا باړه شو یا زکی پیز حواله سره خبره کوم not the other part of the provinces نو مونږ اغه د پاره انټرنیټ از فیسبوک او واتس اپ Yeah. ټیک شو Yeah, او TikTok ټیک ټاک یا ټیک ټاک نن سبا زیات ته اور ریچ هم زیات ته ډېر یوزر فرندلی دی خلک ډېر اسانه سره یوز کولی شي خو چې کله مونږ هغوی ته بیکاز زمونږ خو بیا د داسې کلچر مونږ ته فیس شو چې کله مونږ ډیجیټل لټرسي ټریننګز ورکول نو KP government last year 300 females چې دي مونږ پلیټ فارم نه ډیجیټل لټرسي ټریننګز ورکړیو چې کم کې مونږ 300 females ټرین کړیو فرام نوشیرا پشاور اینڈ خیبر ایجنسیز ریموٹ ډسټرکټس کم کې چې چراټ اور د خیبر نور کلی راځي داسې نو هغه ډېر زیات یو ډېر غټ ډیفیکلټ پروجیکټ او ان ا وی چې سړو خپل خزه پرې خو نه پهلا ټریننګز ته وي تاسو زمون خزه خرابوي موبایلونو چلونه وته خای true that's on cultural you and then they used to come with their wives because we promote inclusivity نو مونږ ورته ویل تاسو خپل فیمیل سره راشي او دا ټریننګز اټینډ کې and they used to come او غیب هغه اټینډ کول هغه سره okay هغه ټریننګ نه داسو شو خلک همیشه وی چې تاسو انکلوزیویټي انکریز کوئ نو صرف پروموٹ کوي هغه سره دا غي پورا هاوس هولډ پروموٹ کوي او هغه دا سټریټجی ریلی ورکډ فار اس چې کله موږ دا غي پورا کورنه آن بورډ کا نه ته پته چلے دا چې دی خو اویرنس ور کوي دی خو رائټ ټو انفارمیشن ور کوي یو انسان چې سن نه خبر او سن خبر شي دا غي obviously your difference وی او زمونږ فیمیلز ته دی یو ایکسپوژر ور کوي so they can able to decide on things they can at least add to the decision making اگر decision making could be very small even چې زما ماشوم د سکول ته لاړ شي کلاړ نشي کاغذ دینو زاغه خپل سکول پورې پرې خېشم بغیر د پلار کنه دومره وړو کې ډیسیژنز هم دلته کې یو بل خبره اډ کیږي ملک سے زمونږ سوسایټي کې دا
I don't know if stigma is the right word or not, خو هغه یو دغه جوړ شوی دی کنه چې نه موبایل او سوشل میډیا انټرنیټ اوورال دا ډېر خراب شي. stereotype دی دا. مطلب نیگیټیو امپیکټ زیات دی کنه زموږ معاشره کې دا نو دا دې باره کې تاسو as a media person چې کوم دي زه تاسو خو وای ګورئ دا څنګه یو خبره دلته کې اډ کما دا مایک دی مایک په ځان کې سم نه دا چې زه دې کې سوېما دا باغه مخ کې خلکو ته رسي یو تماچا دا ټول دی هغه چې د سکیورټي تم استعماليږي او دغه تم استعماليږي کنه اګریشن لا دغه دا پښتو کې به یو متل دی وی چې چاړه د سرو شي وي د ځان منډلونه شي کنه نو اوس د سرو چاړه وشتلونه شي نو خرڅولې شي ګټه په کولې شي ضروری نه چې ځان په یار زه دې کې یو اگزامپل ورکوم دا کرشمه د خبره نه زه یو خبر اخلم چې تقریبا 2021 کې زه بار نه راغم کنه نو مال ته نو فیمیلز ډیر زیات مطلب د ډیجیټل سایت ته نو زما کوم میسج دا هغه مونږ په خپل بس موبایل صرف سے واتس ایپ اور میسج بس دا صرف کرنا نه میسج کرنا نو ما اوس تاسو باندې چې راغم نو هغه 2022 کې ما هغه د پاره یو ډیجیټل ټریننګ ارینج کو بیا د په خبر کې یو ان جی او هغه یا ټریننګ وکړو اور نن 3 मई दे आज फिर मैंने उसकी एक ट्रेनिंग अरेंज की है और आज उसकी ट्रेनिंग है अभी मेरा हल टाइम हो गया गई होंगी उसकी वजह क्या थी कि मैंने क्यों मतलब माँ वाली दावल यार दा दी की माँ बारू कतल यार मतलब जब बार तो नमक के जमा माइंड के दावल यार ना मोबाइल वो खशने दे जाना मतलब पारा मतलब यो इम्पैक्ट देखना जब माशरे के उस टाइम माँ बार दुनिया कतल और ब्या जनानो कतल के अलग सिर्फ व्हाट्सएप या टिकटॉक दा सिर्फ डिजिटल न दा देख के उस यो गूगल दे اغم دی کې ته یو انفارمیشن ورکې لیټ سپوز موږ ته ناس یو او ډیجیټل انکلوژن څه شی دی زه یو کلیک باندې پوره ډیټیل ما ته راشي نو زه ما میسج ته چې یار ته ماشومان څه ټایم ټیچ کې نو لیټ سپوز چې تعالی څه شی نه ورځي ګوګل ته ځه او پورا یو نوٹ ساله درکې उसको गूगल न जातम ऑन एआई पथरू एआई अब एलएलएम्स डिफरेंट वालों अब और रिसेंटली लास्ट वीक खबर नो موږ ناس کور کې نو دا اي خبرو شنو هغه یو سکويشن نو زناسو منو ما موږ سره یو بل جی ام اي اي دی پروډوسر سي هغه بچپن نه هغه ته چې کوم دی پاپ اپ را روان دی چې یو بریک واخله او بریک ډیر ضروری دی نو ګرانو کتونکو یو وړو کې شانته دما اخلو بیا واپس راځو او ملک صاحب خبرونه بیا کنټینیو کوو ویلکم بیک بریک نه واپس راغو ملک صاحب ستاسو چې کوم دی د کور والو ټریننګ روان بالکل نو خبر پدې کول نو زه هغه نه پس ما دومره دا اندازو شو شهر دا ډیجیټل میډیا یا دا پلیټ فارم څومره امپورټنټ دی تاسو ګور خپل ماشومان کور کې ټیچ کوئ نو لیټ سپوز تعالی یو پرابلم راشي نو ته ډیجیټل نه یو کلیک باندې د کرشمه خبره چې په یو کلیک باندې نن سبا خو اي اي دی او چیٹ جی پی ټي دی هغه کلیک ورکنو پورا ډیټیل راشي تیار اسایمنټس راشي نو ما پہلا اگستا سو خبر ہے یار زمونږ د معاشره کې موبایل یوز ډیر زیات هغه نیگیټیو امپیکٹ دی یار اس کا تو بہت نیگیٹیو امپیکٹ اور یہ کیسے استعمال کریں یہ ډیپینډ پتا سو کوي چې تاسو په دې موبایل نه داخله یا نیگیټیو او دا خبره زمونږ د کرن مشتاق صاحب هغه الله ولا صحت ورکی هغه اکثر ماته دا خبره کول چې ملک ما خپل ژوند نه 99.9% د موبایل نه فائدہ شته او ما څومره ریډینګ کړی دی بوکس او هغه زه د موبایل نه کومه وی څومره زما کارونه صرف زه ګوګل ته ځم هغه ټیم په ګوګل ماشاءالله هی از پلس almost touching 70 کنه نو 80 زما خیال تقریبا داسې وي کنه هغه یو داسې ایج ګروپ کې دي کوم چې نارملی دونه ټیک سیوی نه وي نستانه دی 75 نو دا یو ډیر ښه خبره ده چې یار هغه هم د سونه دا کوي لیکن عثمان مې په دې دلته یو خبره کول غواړم اصل کې ګوره ما څومره اندازه واغشتو کنه زموږ د سوسایټي کې چې تاسو خبره چې زموږ معاشره کې صرف موبایل ټیک ټاک فیسبوک اور واٹس ایپ بس دا د درې شیزونه دي ټیک ټاک ٹھیک ہے فیسبوک انسټا پکې شته اور تاسو مطلب خلکو ته دا لګ اویرنس وشي چې یار ډیجیټ موبایل نه موږ نور څومره فائدہ غشتي شو په یو کلیک کې څومره انفارمیشن دلته کې ناشته او په دلته یو کوېسچن دی لیکو تاسو پورا د ورلد هغه څنګه کرشمه د ټریننګ خبره کړو ټیک لیټرسي حواله سره دا دغه لپاره ډیر زیات ضروری دي افریقا کې داسې زینو اف کورس هغه لکشن دی کې انډر ډیولپډ دی او ډیر غټ کانټینټ دا څه چرته انټرنیټ اکسس نشته نو الته کې کمپنی سپیسیفیکلی لایک فیسبوک هغه چې د خپل سټلایټس لانچ کړي دي فری اکسس ورکړي هغه کمیونټیز ته
د تش د فیسبوک اچھا د نور دغه هغه نه نو هغه کمیونټیز دی بیلیو چې بس د انټایر انټرنیټ از جست فیسبوک جست فیسبوک نو خیر هغه فیسبوک شاندې سو هغه سپر اپس چې کوم دي کنه چې کې تاسو ته ویډیوز هم ملاويږي تاسو ته چې میسجینګ هم ملاويږي تاسو ته میوزیک هم ملاويږي مارکیټ پلیس هم ملاويږي ډیر څونه غي دا کړی وی کنه خبرونه ملاويږي خبرونه ملاويږي نو هغه کمیونټیز په خال دغه سیس بس اونلی فیسبوک از د انټایر انټرنیټ هغه سره نور اکسس شته نه نو دا غرینګي پرابلم زموږ دغه کوم شته جی Just wanted to add to the community setups. Munga KP government چې دی په څومره دا پروجیکټ ټارګټ ایریاز دي دلته مونږه یوث اینڈ سمارټ سینټرز ډیولپ کړي دي اور دا غي صرف مقصد همدا دی جیسے فار ایگزامپل لنډی کوتل کې جمرود کې باړې سایت ته دلته یوث سمارټ سینټرز دي چې د هغه فوکس صرف همدا دی ټو پرووایډ انټرنیټ ایکسس ټو د نیئر بای ایریاز نو هغه کې مونږ لیپټاپس ورکړي دي هغه کې مونږه موبایل فونز ورکړي دي اور هغه کې مونږه هغه یو بیٹک شانتي انټرنیټ لکه ډیجیټل بیٹک جوړ کړی دی چې فار ایگزامپل خلک راځي التکینی موبایل ضرورتي وته لیپټاپ ورسره نه انټرنیټ ورسره نه جاز والا د انټرنیټ ډیوایسز ورکړي دي نو یو هب جوړ شوی دی چې الته د اغازي خلک چې چاته انټرنیټ اکسیسیبিলিټی نشته نو هغه ته دا فائدې او how you like guys a digital Gujarat. Yeah, and also since he mentioned that training چې کوم د digital literacy trainings مونږ کړو شروع کې it went very generic او د هغه مونږ سره success stories دارالل چې نن خیبر نه 8 startups چې دی work from like کورنا businesses Work from چلای home دی، ها. هغه کې یو female دا I'm not I don't know if I can call her name خو د هغه په نوم باندې هغه په she must be in her 50s یا 50 نه ببري او هغه یو آنلاین بیکری چلای او هغه آنلاین بیکری د هغه ډیجیټل لیټرسی نه ډیولپ کا ورلې نوم ورکو لوګو جوړ کو ډیولپ کو ماشومانو والا فیسبوک پیج جوړ کو شي میک هغه بیکری والا سامانونه او لوریانه چې د سوشل میډیا پلیټ فارم چلی د لنډی کوتل د هغه نه علاقې نه دا سه ایگزامپلز هایلایټ کېدل پکار دي د باندې نیوز ریپورټس شي دغه وشي Success چې نور stories. خلکو ته پته ولګي چې ښه there are other ways to utilize the That's digital platform. that's 8 total startups who 8 startups. जी देखिए यो वा खैबर स्पेशल पकवान पर नुम्बाने अगर 18 years old जिने वा द खैबर ना और अगे चदे मंतू चिकम वर्त मुंगा Dumplings, mantu. अगे My मोमोज हम favorite. वर्त खला Momos, के yeah. अगे पर द खैबर पर अगे के ऑनलाइन डिलीवरीज बदागे कोल नो मोंग nice. प्रोजेक्ट तरफ ना यूथ स्मार्ट सेंटर्स फंड शेवी वर्सरे दा जराई चिंची चिवी दा लोडर चवर्त मुंबई loader. دا مونږ فند کړیو هغه لوډر به هغه یوز کولو ټو ډیلیور هر پروډکټس Very and that she was so smart enough that she made use of that loader for her business هغه ته پته و چې دا خو زه خو څه دې کې څه سامان نشم وړه نه څه سړی نو هغه داسې د خپل لوډر چې د خپل بزنس ډیلیوریز د پاره به یوز کول Nice. and she's still up and running Very nice. and recently ما ته یو میسج رالو چې هغه جینه کې چې هغه بالکل موبایل فون په یوز به نه پویدل اور هغه ما ته پرون میسج وکړ شي واز فرام جرارد دغه د هینډیکرافت بزنس او وی ما پسې د اف بی آر نوټس راغله دی او زه په پوهېږم نه نو وی دا څنګه به زه دا خپل بګ ځکه مونږ هغه ټول اس اس سی پی سره رجسټرډ ته کړو دا ترقی او دغه د علامت ته چې اف بی آر No, والا I ته was- نوټس تا وایي ګټل شروع it was not a notice خو اس اس سی پی هر کال خپل هغه کوي کنه چې دا کمپنی ایگزیسټ کوي کنه نو I was so happy چې هغه at least aware هغه جیمیل اکاونټ چې وته مونږ په ډیجیټل لیټرسی پروګرام کې جوړ کړو په هغه ایمیل ورته هغه دغه راغله و د اس سی پی نه and she wanted to know more about it نه چې د دې you know it was like a success story for me زه به دې کې لږ ایکسپلین کوم موږ هم یو کمپنی چلو نو ماته پته ده چې اس سی پی سره ته رجسټرډ نو دیٹ کمپنی بیکمز پرایویټ لیمیټډ کمپنی رائټ هغه کې دوه ټایپس دي یو پارټنرشپ دی او یو SMC. سنگل مین اس ام سی سنگل مین کمپنی نو دې کې ضروری ده اف یو ار ا پرایویټ لیمیټډ کمپنی اونر چې ته به هر کال چې کم د خپل اډیټ کې او ته به چې کم د خپل ټیکس ریټرنز به شو کې اف یو ډونټ ډو دیٹ نو پرایویټ لیمیټډ پسې ډېر زر نوټس راځي بیکاز دس از ټول اون ا لیس دې ته موږ بانکینګ ټرمز کې ویلو لیس ریسک کمپنی دا غي چې کوم ریسک فیکٹر د ټولو نه کم دی پرایویټ بیکاز سر نه سو اونرشپ ستا او د گورنمنت لاس چولم ګورنمنت طرف نه ډیر آسان دی کنه او یس یس لیکن Anyway- صاحبزاده یہاں پہ تاسو دا یو شی پکې کلیر کړي دا څنګه کرشمه خبرو کو لیټ سپوز یو تن دی هغه خپل سٹارټ اپ سٹارټ کړي جی نو هغه د لپاره پرایویټ لیمیټډ سایت ته تک ضروری ده یا ګډ نه کوېسچن دا ما ډیرو خلکو ته موږ چې کوم د ټریننګ سکیم وایو چې کمپنی اسټابلیشمنت یا انټرپرینورشپ کې چې هاو یو اسټابلیش یور کمپنی ګوري پاکستان کې
there are varieties in making company. Pehla ne che kam de, that is a sole proprietor company. Sole proprietor ke you just need an NTN او ورسره د کمپنی لیټر هډ او سٹیمپ پکار دی بیکاز د بینک اکاؤنٹ چې کله ته د کمپنی په نوم جوړې نو بینک اکاؤنٹ ډزنٹ ریکگنایز یور سیګنیچر unless or until التستا کمپنی سٹیمپ نی بیکاز د اکاؤنٹ از on the company name fine دا ټولونه ریسک کمپنی دی تو یا لکه لو لیول کمپنی ورته زیاتره پراپرټي ډیلرز ان دی کې رجسٹرډ ساتي ډیر برنځي بیا ایم ټیکسونو نه یری دغه زیات د ټیکس لانجې کنجیم لګي کمی وي خو ته ځان ټیکس رجسٹر کولې شي ته ځان فایلر کولې شي هر څه کولې شي بیا دینه بره چې کم سټیپ ته دیٹ از کالډ EOP Association of Partners आई के दो टाइप्स थी registered partnership unregistered partnership registered partnership के तासु ता फॉर्म एच द गवर्नमेंट तरफ न मिलावी ठीक शो खो इट्स अ पार्टनरशिप कंपनी ठीक शो सिंगल के तासु सर पहले ने सोल प्रोप्राइटर ऑप्शन हो पार्टनरशिप के दा ऑप्शन रहा वो द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के तासु सर चिकन द पार्टनरशिप डीड भी और बिया फॉर्म एच भी अनरजिस्टर्ड के तासु सर सिर्फ पार्टनरशिप डीड भी यू डोंट हैव फॉर्म एच द देखल क्राइटेरिया दी बिया तर लका हैवी ड्यूटी कार पर कंपनी स्कॉलरशिप नो वेट एंड द फाइनल वन इज SCCP आई के बिया दो टाइप सी असल के दे कल बिजनेस करे ने देखना दी खबर नहीं सिर्फ तम जे दी जब यू वर्क दिस इज हिज फेवरेट टॉपिक खजा खैर खबर खत्म शो कनूर द चा डिटेल्स पकारी नोर इंफॉर्मेशन मतलब सो वर्क ها په پیسو ها اوس دی زدي کې کرشمه یو خبر اډ کول غواړم ریسنټلی لاست ویک ما د خپل میسس پنوم یو کمپنی رجسٹر کول او ډیجیټل سمره غټه فائدہ ما ته راکو ما یو وکیل د کالو کو ما یار ز SCCP ته زم کنه نو سمره چارج وي 35000 ها یس کنسلټنسي د yes بیا د په فیسبوک باندې ډیر زیات اډ راځي کنه مطلب تاسو کمپنی رجسٹر کروای نو ما 3-4 سے جب رابطہ ہوا نو یو راتا ہوئے 5000 بل راتا ہوئے 10000 بل راتا ہوئے 4000 نو ډیټیل ته نور اغلم نو چې 9500 SCCP رجسٹریشن فیس دی چارجز دی نو 4000 زمون کنسلټنسی فیس نو دا ټوټل تقریبا میکسیمم 15000 نو ما ول شهر لیټ سپوز دا چې زه ما ډیجیټل نه یوز کول نو زبا 35,000 ته بدلا زه تاسو ته د نمسان کارو خم SCCP has made all their processes online like تاسو پهله به SCCP office ته خلک تللو الته نه به فارم راغستا به فل کېدو 1100 روپے به UBL کې جمع کېده او بیا وای اوس هغه all window operations بنوان لکه هر څه online like you just have to go on SCCP website خپل ډومین نوم به سرچ کوئ چې تاسو په نوم باندې کبل کمپنی نه نو هغه رجسٹرډ شي خپل ایڈریس ورکول دی او یو بیسکس چې کوم د انفارمیشن هغه ورکول یو within like 10 minutes دا کمپنی جوړه شو تا ته د SCCP چې کوم هغه سرټیفیکیټ MOA دا غن علاوه سکیورټي ایکسچینج والا خپل سرټیفیکیټ سي او ما غ ټایم روزي او یو ویک نه پس بیا تاسو ته هغه پراپر ګولډن ټیګ والا چې دی هغه ایمیل کې نو یو ډونټ هاف ټو ایون وزټ بیکاز SCCP is again 3000 the para 3 to 4 months ke something online apply kawai PSID generate shi PSID is the number age against us any bank online app na tasu aap se jama ke and you will get everything on email and خاطی کې زه یو خبره کول وړم جیسے تاسو څنګه خبرو کو چاغه فیمیل د نوټس راو FBR نه کنه زمونږ د معاشره بدقسمتی دادا چې لیټ سپوز زما یو بزنس دی او هغه رجسٹرډ ز کول غواړم نو FBR یا ټیکس منتلی پر انم زه تقریبا لیټ سپوز 10000 مانا اخلی با لیگل زه لیگل 10000 نور کوم خو الیگلی هغه ټیکس افیسر نه افیسر راشي زما ما سره تعلقی خا ملک ہاں بس اغل چھ پانی 2000 3000 پھر 2000 کچھ لے کے جائے گا کال پر سے حساب کو یار یہ تو ٹیکس اگر 10000 دے دیتا دی خو مانا 40-50 روپے سامان یو یہ پدې خبره زرا زم چې زمونږ معاشره کې دا غټ المیه دادا چې مونږ ځان لیګلایز کول د پاره الیګل اکټیویټی ته زو نو دا دومره غټم سه FBR نوټس راشي FBR کې مې ځان رجسٹر کول سه دومره غټ سه بلا نه دی نو مطلب دا چې یار اپنے آپ کو ٹیکس فائلر کریں نو هغه یو لیګل فائدہ مند ہے جی let me آپ add to this جو آپ کتنے بڑے بڑے او بل دا ډېر ګرانټس اویلیبل وي چې کله تاسو ګرانټس ته اپلای کوئ یا تاسو انویسټمنټس ته اپلای کوئ نو هغه چې تاسو کمپنی تر څو رجسٹرډ نه نو تاسو ته هغه نشي ملاوي دی بل چې دا تاسو ټینډرز ته اپلای کوئ نو دا یو تاسو سره یو سٹامپ وی فرام د گورنمنٹ that this is a credible company So, look, since careers or companies or business حوالے سے خبر کی کرنا, no, you also have experience as a career counselor. yeah
هغه حواله سره شان خبره کوم That is a very important topic. especially these days زکه Yeah. چې اوس فیلډ بالکل چینج شوی دی میدان چې دی عجیبه شوی دی. عجیب شوی دی او عجیب کیږي هغه ډیولپ کیږي موږ سترګو مخامخ نوی سیزونه Tell you جوړیږي the نوی truth, فیلډز جوړیږي معمولی بیماری چې سرجری پوری نه نو چیٹ جی پی ټی نه تاسو کا دوايا نه درته خی دا یوز کا اوسه ټایم یوز دا ایڈوائس مور کو سکه هغه کې باب ادي کې ماری سره Problems نیوز وي. په قتل کې راتلن کې No. 15-20 کال پس پورې دا ډاکټرانو نیمه کې سبا هغه بشي یو بس ورچوال ډاکټر ورچوال ډاکټر Agree. coming back to you the question as a career career counseling counselor specifically نن سبا چې کوم دغه دی let's talk about social media marketing دا چې د 10 years پہله یو فیلډ نو yeah صحیح شو 10 to 12 years پہله هغه اړو ایگزیسٹ کېدونه دا رنګ ډیر زیات فیلډز لاست 5-6 years کې ایجاد شوي دي yes I read لږ مده پہله چې دا زمونږ چې کوم نبات چې کوم جنریشن دی کوم سوري کوم چې لا سکولز کې دي دای به چې کله خپل دغه ته راځي ورک یا هغه ایج ته ورسي نو کینې Practical پاکستان life ته لکشان د شاته بیا پرسنټیج کې هغه د پورې نوی خو کو ویسٹ خبرو کو الته کې 60 to 70% جابز به چې کوم دی کوي هغه لا ایجاد شوی نه دي هغه لا ایگزیسټ کوي نه نو دې قسم سيناريو کې چې تاسو ته پته نشته چې یار مخکې به کیریئر سوي نو کیریئر کاؤنسلنگ څنګه کیږي بیا shady and cloudy वैसे अगर लाइटर नोट ये आपने सवाल किया कि लेक्चर दिए नहीं इसमें सवाल हम समझ गए हैं कि फ्यूचर बड़ा एम्बिगुअस है दा जमून फ्यूचर چې کم د ډیر کلاودی دی تا ته پته نشته چې کیږي بس څه دا کیږي نو هغه څنګه انټیسپیټ ګوره ډاکټر انجینیر ایم بی اے نه پس ډاکټر انجینیر ایم بی اے او چلو آئی ٹی فیلډ نه پس ناو واٹ کیریئر کاؤنسلنگ کې تاسو So بس a lot of people چلو لویر هم واچو پس misunderstand this. Like as a to be very clear, as a career counselor name first thing this. That was your zama your personal pain or because zum che FSC na pas laado mata na wo pata che now where to go. ټولو سره دا ما پروبلم فیډرل بورډ نه سبق ویلو نو ما سره ټول فورسز والو هغه خو بوم نه د کې پینا نو هغه یو نست پیجندو یو لمس پیجندو او مام بیا هغه وجنه عمدم را اویرنس ما ته نو پته چې په خبر کې سونه یونیورسيټیز دی هغه اډمیشن پروتوکول سره دی هغه د پاره سره او بیا هغه کیریئر اسپیکټ سره دی مخکې او سونه ډیر فیلډز دی مونږ سره other than medical and engineering and کسونه سن پاتې شنو بیا خلک کوئی سی ایس ایس او یا سی ای او کا ځکه بگ نیمز د دې د کور زم د کور یو کیسه نو اب سوشل پریشر دومره خلکو باندې چې میټریک نه د خلک ډاکټر صاحب وایي انجینیر وایي نو هغه سوشل هغه پریشر دومره چې ماشوم بیا بل فیلډ نو نشیتله to be very honest که زما فرندز اوس دا اوریم نو هغه چې کم میډیکل هم کړی دی هغې وایي چې کاش مونږ ستا فیلډ ته راغلی وی because you're doing better than us خو دا د دې دا مطلب نه چې زما فیلډ ښه دی یا زما پیشن او زما انټرست دی فیلډ کې و ما ته کله زما سبق په شان اړه ښکاره شوی نه دی because I was always experimenting that هغه ایکسپریمنٹ چې یو پین او هغې په پین باندې مونږ یو کمپنی بیلډ کا هغه نوم یونیډیسک د دې اګنور کوي ما ته پته ده د زړه کې څه ما صرف خبر را چې عامر دم چې خپل سبق شانه ښکارا شوی جی کنټینیو تاسو دا یو کیسه وکړه چې سوشل پریشر کنه دا به زه اډ کوم دې سره ما ته خپل یو کیسه را یاد شو پلیز نو یونیډیسک د دې پین یو آوټکم او چې مونږه دا ویل چې کیریئر کاؤنسلنگ پکار دی هر ماشوم لپاره هغه پین مونږه ویلیډیټ کول لپاره وی وینٹ ټو 500 سکول اکراس پاکستان او مونږه یو ریسرچ وکړو آنلاین اینڈ آفلاین بوت the content of this چې کوم هغه د تاسو کیریئر کاؤنسلنگ دی په دې به بریک نه پس خبرې کوو بیکاز اټس ا ډیټیل ټاپک او ما سره خپلم یو سټوري ده نو ګرانو کتونکو وړو کې شان د دماغ لو دس کیریئر کاؤنسلنگ از ویری امپورټنٹ او دا نن سبا چې کوم زموږ جنریشن دی دای د لپاره خو دا ټولو نه غټ یو سبجیکټ دی په دې بلګه خبرې اترې کوو یو وړو کې شان د مې باندې زو بیا واپس راځو ویلکم بیک جی واپس راغو مونږه خبره کوله کیریئر کاؤنسلنگ باندې اټس ا ویری امپورټنٹ ټاپک تاسو کنټینیو کوي چرته نم بریک اغشتو نو مونږ چې کله ریسرچ وکړو فرام سکولز اینڈ کالجز نو وی ریئلایز چې بیسڈ آن آر ریسرچ وچ انکلوډز د observations interviews focus group discussion and online forms that we have circulated across Pakistan 90% schools के career counselors ना हो چې کم دا 10% وو اغم د او لیولز د پاره صرف هغه خلکو ته گایډ کول چې دی به د ایگزام څنګه پاس کوي لکه فورن ډیګریز والا هغه چې کم پروسس باندې بو هغه باندې بای گایډ کول سبجیکٹ سلیکشن دا خو کوچینګ شو کنه exactly it wasn't career counseling خو لکه they used to call that a career guide sorry که schools والا ګوري دا no but this was based on our very informal research that we have done
هغه مونږ ریالایز ک چې سکولز ته د دې ضرورت نه مونږ یو آنلاین کریئر کاونسلینګ پلیټفارم کولو چې کم کې به مونږ ماشوم او کریئر کاونسلر چې دا کنیکټ کول کریئر کاونسلرز به سو کو زموږ کلینیکل سایکالوجیسټ به و چې کم به دا ډیګریز کړیو فرام سایکالوجي ډپارټمنټس یا نور دا څنګه کې او مونږ به یو اپټیټیوډ ټیسټ هغه نه فل کول نو بیسډ آن دیٹ د اپټیټیوډ ټیسټ وډ ټیل ا سټوډنټ چې دا غو انټرست څه دی دا هغه اپټیټیوډ څه دی د فیلډ د پاره او دا هغه چې دی دا هغه یو نو سپینډینګ کیپاسټی څنګه دا هغه نه علاوه دا هغه انټرست څه دی نو دا درې اسپیکټ باندې به کریئر کاونسلر هغه ته دا نه ریکمنډ کول وینا چې ته دا وکا هغه به سجیسټ کول چې یو هیو 3 paths where you are aligned now choose one of them دې درېو کې ته مخ کې تللی شي نو کریئر کاونسلر همیشه ریکمنډ کوي نه هغې سجیسټ کوي ته لار ښیي تا پوهیږي چې ستا چې کوم آپشنز څه دي او ستا چې کوم سکلز دي هغه به څه سره ریلیټ کېږي هغې نه موږ ته دومره ښه ریسپانس راغلی چې خو بیا بیکاز سټوډنټس ور ناٹ ایبل ټو یو نو سټوډنټس سره دومره پیسې نه چې هغه کریئر کاونسلینګ له پے کړي بل هغې ته دا کانسیپټ هم هغې پورې نه ریلایز کېږي چې تر څو جاب لروز بیا ورسره جاب نه وي هغه ټایم بیا هغې وایي سی وي دا جوړه که پیسې والا خو جوړه که لینکډین والا جوړ که خو پیسې والا نو وی سٹارٹ ورکنگ وذ سکولز او بیا سکول سره زموږ ډېر ښه ریسپانس رالو نو اور موږ چې دی وی ورک وذ 25 سکولز 15 کالجز اور هغې نه علاوه بیا موږ انټرنیشنلی او نیشنلی هم ډېر زیات یونیډیس چې دی هغه وی ور Unidesk is your own initiative. Yeah. Okay. So we were the only startup who presented at all Pacific conference Guangzhou UN funded او هغې نه علاوه زموږ ډېر زیات accelerating Asia چې کوم سنګاپور کې دی د هغې حصه و and a lot of national international engagements وو زموږ When I was in college ما هغه Very nice تا کالج ویل ګوډ ټول هغه ډیسیژن دا کوم چې زیاتره دغه مونږ چې لږ یار پری میډیکل یا پری انجینیرینګ زما فیصله څنګه شي وو زه کالج ته ورسېدم لیټ ویم نو تھینکفلی ما سره دوه نور ملګري هم لیټ نو هملته کې ملاقات شو دوه ټول لیټ نو بس ګپ هم جوړ شو سو پوره شي فرینډز چې زما نو موږ کوم کلاس ته لاړ شو یار هغه ویل یار پری میډیکل ته مننه ول ټیک ده لاړو پری میډیکل ته نو امرګر مې شاباس هغه مخ کې شو نو ټیچر ورته غوسه شو الته کې صحیح شو چې دا ستاره اتلو ټایم دی دغه د نوزو او ما بل مرګر اولسو نیم عثمان موږ غلی شاته شو او پری انجینیرینګ ته نه دا ستاسو دا زموږ سلیکټ لکه how پری انجینیرینګ او ما استخاره کړو difference between boys and girls they are quite serious about their career نو هغه د الله لکه divine sources نه تاسو کې چې مال څه دي well adding to the career counseling نو د دې باره کې یو کې خبره وسه اډ کم 3 کاله مخکې there was IT firm from Karachi هغه ما خپل یو سافټویر خېلو ERP سیستم او انټرپرایز ریسورس پلانینګ نو هغه د سکول د پاره ډیزاین کړو هغه سکول والا کې چې کوم د نن سبا ډېر سکول چې کوم دی هغه فاینانس سافټویر یوز کوي جست چې د ماشوم فیس کله راو لاړو د ایگزامینیشن فیس او فلانه د هغه پاپ اپس پکې راځي چې لکه د کس فیس نه دی ورکړي خو هغه پورا یو ماډیول ډیزاین کړی چې کوم کې فیس ماډیول ځان لا بیلو ټیچینګ ماډیول بیلو کیریئر کاونسلینګ ماډیول بیلو کیریئر کاونسلینګ کې به د ماشوم ته کلاس 1 نه تللی دی کلاس 2 نه تللی دی 8 نه تللی دی وټ ایور هغه ورځ نه ونیسه تر میټریکا پورې دغه ټول ریزلټس په اپلوډ کېږي هغه ریزلټس نه چې کوم دی هغه اتوماتیک چې کوم دی ډیسیژن میکینګ کولو چې دیس ګای از کنسسټنټ یا ګرل از کنسسټنټ ان د فلانا سبجیکټ د لپاره فیوچر کې چې کوم دی دا شیزونه چې کوم دی دا پروسپیکټ کې دی شي ځکه چې هی از ویری کنسسټنټ اور شي از ویری کنسسټنټ ان میتھمیټکس نو انجینیرینګ می بي IT می بي هغه فیلډ د لخه دی یا هی از ان ګډ ان بایو یا بایولوژي کې چې کوم دی یا د رائټینګ ډېر خسته دی د رائټینګ په کې بیل مارکس ای ټیچرانو اچول نو رائټینګ خسته دی ډایګرام کیلیګرافي سره خسته رائټینګ والا خو چیرې ډاکټر نشي جوړ نه بالکل جوړیږي هغه بیا ټریننګ ورک ورته پری میډ کې هغه میډیکل کالج کې کنه الټا لاس نه یو کس دا لیکلی دا څه دی نو دا وای 5 سټار لیکلی ما والد صاحب خدای پاک دې وبخي بیوټیفل خسته رائټینګ پراپر انګلیش کې به کیلیګرافي کولا صحیح شو چې هغه سیولي کې هغه مرسته جوړ کیو خو ډاکټر نو چې کله پرسکرپشنز لیکل نو مغه دغه خپل سټایل کې ډاکټرانو سټایل کې دا به زما پریکټیس وشي کنه په دې باره کې دا یو ځل ډاکټرانو احتجاج کول نو ساين بورډز لیکل ټول ویل چا تم پته نه لګی احتجاج پسند څه باره کې ها ډیجیټل انکلوژن ته واپس راځو سپیسیفیکلی تاسو خبره کړې و چې ماشومان او غو انکلوژن ځکه غي زیات تر چې دی هغه اپینین
امپورټنس نه ملاويږي سپیسیفیکلی ډیجیټل هغه چې کوم واست فیلډز دي کنه هغه کې ماشومان سونه ضروری دي ځکه چې زه اوس ټیک شو بوډاګانو کې نه راځم خو ماشومانو کې نه راځم ځوانانو کې نه راځي ما ماشومان یاد کړی تاسو تاسو یو بل لډیر تاسو خپل یو بل لډیر عزت ورکو ما به د انسانانو کټګوري یادو انیویز کنټینیو तेरे बस से कंटिन्यू कभी खैर एनीवे इवन नाउ डेर दा से एप्स जो कोम डेली बेसिस में ऑफ कोर्स ने एप्स की करना नो समटाइम्स जो आग शांति पे नरसम संगचे माना जूनियर्स से को माना कशरान परसी टिकटॉक डेर से पूरे सफा खबर था मान न दगा कॉलेज यार सुदी लाइक सो वाट वीडियोस लाइक दिस कांसेप्ट आई कैन नॉट गेट द सेंस ऑफ ट्विटर ज न पोएगा बस मा पे डेर ट्राई खाना ट्विटर जमगो दे जमाने उस दा तो जाती के फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम दा जमगो दे टाइम ज ऑर्किड फेसबुक चाहे न पस दा ट्विटर मीटर फिनिश खत्म नो هغه د ماشومان هغه اوپینین دی کې سونه هدف پر ضروری دی کیپینګ ان مایند چې کوم ډیسیژن میکرز دی هغه زونو باندې ذات تر رسی هم نه کوم د هغه ډیسیژنز کوي سپیسیفیکلی ډیجیټل انکلوژن انګل نه تاسو کوم Haji, let me try to grab the question first. Just to add to the digital inclusion specific to the kids का ना कम माशुमानो लकम एप्स डिज़ाइन के फॉर एग्जांपल उस देर ज़्यादा AI एप्स जोड़ शवी सिंगा चुमुंगा ब्रेक के मेंशन को सासु पॉडकास्ट रिलेटेड दासु गूगल देर ज़्यादा एप्स जोड़ करी दी अगे के इवन द करियर काउंसलिंग बाने द गूगल यो ऐप ते चिकम आई हैव टू गूगल द नेम बट गूगल करियर समथिंग पनुम दे अगे के माशुमान कैन talk to the Google through AI to find out where they need to get admission and how they can choose a better career for themselves. No, again, zaka AI khotul pa content chali और Google na zyad database cha sar nishta de. No socho ke da gai career engine beche de sona strong hi ab sona khata sar. No kala che app judegi no agi hamesha the target audience mutabik jodai. अगर टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल इफ इट्स लाइक अ माशूम या अ किड सिंगा च उस केलोना जुड़ेगी नो केलोना कंज्यूमर च दे अगर माशूम दे च अगर फॉर एग्जांपल आ जुड़ेगी टारगेट ऑडियंस माशूम दे खो एज अ कस्टमर बागी मोर प्लार दिमाग के एक दी च पैसे बसो को कई नो चकला एप्स यूजेज लकम की नो अगर यो पूरा कस्टमर प्रोफाइलिंग कई अ कस्टमर प्रोफाइलिंग के राजी च अगर माशूम बा मोबाइल सिंगा उचते बट डेटा सुम रही अगर सर ब पैसे सो नहीं अब द कम कोरी द अगर प्लार ब डॉक्टरी के इंजीनियर द टोल पर कस्टमर परसोना के राजी और बिया पागे मुताबिक द ऐप च दे दा जुड़ेगी नो ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन द टेक्नोलॉजी consider the माशुमान इंटरेस्ट द माशुमान तासु का फेसबुक के कतली टैग्स हमेशा खलक चाहिए आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट ऑन दैट कुछ कल खलक कंटेंट बूस्ट कई हैशटैग्स अगर बूस्टिंग पेड बूस्टिंग च खलक है आई के हमेशा हैशटैग्स राजी चिता सवाल नो खलक फॉर एग्जांपल इवन कमुंगस द पॉडकास्ट हम बूस्ट को नो च कम नन सबा ट्रेंडिंग टॉपिक्स दी फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वॉर बमुंगा वाचो नो कम खलक च आ कतल गवाड़ी नो अगई मखम तब मे बी जमुंगा दा गराशी नो नो दे वजना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड आई थिंक a lot of organizations are using kids as part of their decision making for developing apps خو کنم کای نو products fail دي مو سره دا کما ټیک شو اغه خو خپل کنزیومر اوارډز او دغه ته ګوري I am talking about our society as a whole زمونږه سوسایټي کې زمونږه فیملیز کې زمونږه کورونه کې زمونږه ګورنمنټل سطح باندې نه مني هغه به ماشومان څنګه زما خپل کور کې زما روریان زما کریئر کاونسلینګ نه مني هغه ته شلته ته ډاکټر جوړ دی هغه اوس هم چې زما ته کله وایم دا سو کوي تا مونږ بي بي اي کې اچولي او ستا وجنه مونږ بي بي اي کو کشران I'm the eldest in the family نو فیملی هغه سره خو زمونږ دا یو هغه جوړ شوی دی یو خو هغه کور والا اسم خلق سیریس نالی خو بل اگین هغه چې زما فیلډ ته ګوریم نو دا غي انټرست ډیفرنٹ دی معنا بالکل ډیفرنٹ دی they are into something else no I would not blame چې لکه why they are not as active like as me because دا غي انټرست ډیفرنٹ دی اوس هغه بانکینګ جوائن کو نو هغه زیات ته خوشاله دی او زه خو بانکینګ کې به مړوم کما چرته جوائن کړو رائټ پراپر جابز په دغه باندې نو دا د بل
چې کوم زمونږ اوس فار ایگزامپل میلینیم شو یا الفا شو پرون مونږ یو ایونٹ کې آی واز نیټورکینګ وذ سمون ان هغې ماته وایي ته خو دومره ډېر کارونه کوې په یو سال لکه څنګه تاسو ویل هیوج نو پیپل always get confused with my work. No, ma ورته ویل because I wanted to retire by 40 کنه نه بل وایي دا اوور امبیشیس الفاز راغلي دي جنزي راغلي دي نو دا تاسو چې د 40s کې وایي چې بس مونږ ما ویل چې خپل فارم هاوس به مې زه به ریټایرډ یم دا نو دا جنریشنل ګیپس چې دي اٹ از ویری هارډ خو convincing the people who don't understand چې څوک د چینج حصہ جوړیږي هغه به مخکې ځي اډاپټیبلټي ډېر امپورټنٹ ده زما د پلیټفارم نه باغ ټولو خلکو ته دا میسیج چې کله تاسو اډاپټ کوئ نه فار ایگزامپل نوکیا نه راتلل Then a huge story, a case study available. Exactly. It was A tech everything. giant, and in 1 year it's bankrupt. No, to the question, we don't use this strategy of involving people, even if it's kids or women or masharan kasharan, munga na consider ko unfortunately, but consider ko pakar di. زما لور د سرو کالو ده او هغه شوق دی چې دا AI/LLMs دا کلیکټ کول چې کوم نوی پته لګي کنه نو هغه ځان ته مونی او ډاونلوډ کړي یا کو نشي دا کولې بیا ماته ما سٹارټ کې ورته ویل چې نوی راغل اوس ورته نوی ما ځکه دونه زیات جمع کړي کنه ګراک وس شي و چې ګراک ایوار نو ورته بچي ټویټر باندې دی هغه ټویټر پاکستان کې نه دغه کیږي خبره دا چې هغه ته دا پته ده چې ټیک شو AI سو شه دی او LLM سو شه دی او دا اسنشلی LLMs دي او ماته دا 100% زو شور مکنه چې کوم ډیسیژن میکرز دي یس هغه سه ایڈوایزرز به وي خو بیا هم چې کوم مین ډیسیژن میکرز دي هغه ته دانشته به چې AI سو شه دي او LLM سو شه دي هغه کې فرق سو شه دي well AI generation را روان دی او موږ سره وخت شو ډیر کم سر تاسو کلاس زه لاست کې دا کیریئر کاونسلینګ حواله کې خبره کول غواړم کډز په حق لا مطلب دا یو کوېسچن دی کنه څنګه موږ چې یار د ماشومانو لپاره کیریئر उनको भी हमें करना चाहिए ठीक है उस क्वेश्चन دا چې لیټ سپوز تاسو چې سکول کې دا شی امپورټنٹ دی اوکے امپورټنٹ دی اوس هغه سکول کې کم ټیچر کیریئر کاؤنسلنگ به کوي هغه په خپل هم کیریئر کاؤنسلنگ पे कोई इसका तजर्बा है कि नहीं पहले तो उसको भी इस पे अबूर हासिल होना चाहिए यो सेकंड कोर کې مور پلار دا مین پوینټ دی چې یار مور پلار ته پکار شي هغه په خپل په کیریئر کاؤنسلنگ باندې یو پورا ټریننګ واخلي اگر ان کی ٹریننگ ہوگی نو اگر پس بار راځي نو خپل ماشومان ته په کیریئر کاؤنسلنگ کوي Parent psychology yes is very important. اوس هغه ته وچ یار پیرنٹس نه کیږي ماشوم بو کې نو امپوسیبل ده یو کانسپټ چې کوم دی UN کې او په NGOs کې چلیږي ټرین د ټرینرز yes train the trainers چې کوم دی شته دی خدا ځان له یو ډیبیټیبل ټاپک دی ګرانو کتونکو موږ سره شو وخت ختم پروګرام کې ډیره مننه شکریا ہوپ سو نن به تاسو د پاره دا پروګرام ډیر انفارمیټیو پاتې شي ملک صاحب thank you so much کرشما thank you so much for coming and enlightening us with the digital inclusion and inclusion itself او تاسو زه ولې ثانک یو کوم زما طرف نه خو بای بای ټاټا ان او جی نیکسٹ ویک برازو ان شاء الله یو بل ټاپک سره نو مې منو سره او هغه پرې خپل خیال ساتي الله حافظ